عزتمنو یو 15 کسان خپلو کې رشته داران دي یوې کونډې ښځې ته ورغلي دي، غلی یې ترېنه کړې ده، کونډه بیا راپاڅېدلې ده چې هغه بیا راپاڅېده، دې ظالمانو رانیولې ده او بې دردۍ سره یې قتل کړې ده. په کومه طریقه یې قتل کړې ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې که زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړل، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه د ټلۍ نښان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو واقعه خبره مشرانو ویلې دي چې ښو سره کینې ښه وی، چې بدو سره کینې نو بد. نن څنګه په پنډۍ کې دغه 15 د تور زامنو خورین چې بېروزګاره به ګرځېدل، څه کار مار به یې نه کول. عزتمنو دوی په روژه کې همدغه شانتې غلط کار وکړلو چې یوه کونډې ښځې که د غلا دپاره ورغلي وو، چې د غلا دپاره چې ورغله نو غلا یې هم ترېنه وکړله، چې دغه ټایم کې د غلا په دوران کې دغه ښځه بیا راپاڅېدلې ده او چغې شروع کړي دي، دغه یو ظالم رانیولې ده دغه ښځه او بې دردۍ سره یې قتل کړې ده. عزتمنو چې بیا دغه غله تښتېدلي دي، چې په دغه کې یو غل د ښځې د محلې و چې هغه وله ټول ټارګټ وله ورکړی چې دلته کې کونډه ښځه ده، دې سره ډېر مال دولت دی. نو هغه کس یې بیا د تفتیش په دوران کې هغه کس یې رانیولی دی او هغه عزتمنو پولیسو سره او هغه ټول خلک ویله چې موږ ټول رشته داران یو او ټول موږ څه د فیصل آباد یو، څه د لاهور یو، ټول موږ یعنې د یو ځای نه یو او دا ښځه ما ډېر مخکې نه ټارګټ کړې وه، د دې نه ما غلا وکړله، 2.5 لک روپۍ مې ترېنه پټې کړې وې او 6 تولې کالی. نو عزتمنو چې دغه ښځې بیا شور شرابه سازه کړې ده، نو بیا موږ ونیوله او په مرۍ کې متر روپټه واچوله او بې دردۍ سره موږ قتل. په مینوالو زغټه خبره دغه ده چې دغه ملزم اوس پولیسو سره دی او پولیسو ته یې ټوله انټرویو ورکړه چې عزتمنو دوی ته دې اخر کومه سزا ورکړل شي. حتما راسره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.